بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثني محمد بن عباد قال حدثنا ابن عيينة. حضرت مصنف رحم الله نم نمبر سبق کی دی بدر متعلق حمد شهنور ډیری خبری خای اس کا سے ہوتا. قال انفذه لنا ابن الاسبهاني. صدا حدیث متا ابن الاسبهاني خیر حدیث کی لفظ غلط وګره انفذ ينفذ انفاذ معنا روایت خیال او عمده شیط حدیث کې ارسال کول او لیکل تینا وغیره دا معنی ده. سمعه من ابن معقل ان علي رضي الله عنه كبر على سهل بن حنيف. صدا علي رضی الله عنه صدا دی په سهل بن حنيف باندې څه کړو تکبیر کړو. تکبیر نه مراد خو نماز جنازه کړي وکنه. تکبیر نه دا معنا ده. ساغه په کوپې علاقې کې وفات شو تقریبا 8 هجری کې سیدا بدر بن جنازي منځ وکړلو. فقال بيقول شي انه شهد بدر دا بدر جنگ کې شریک شو. وبي قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني سالم بن عبد الله انه سمع عبد الله بن عمر يحدث ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه د عمر سیف صدا حين تأيمت حفصه بنت عمر کله دی ولا لور صدا حفصه بیبي دا چې کله ششوله کونډه شوله تأیم منه کونډېدلې تیل شي خوندې وپات شوله. د خوندې څوک من خنیس بن حذافه السهمي. خنیس بن حذافه سهمي سیبو وکانه من اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم. د خنیس سیب سو دا د پیغمبر صحابي ویو قد شهد بدر جنگ کې شریک شو. توفی بالمدینه مدینه کې وفات شولو. قال عمر سیب دی چې کله د خوندې سو وفات شي مالور ولا چې زه بیا غام کې سارو سدي د پر بل خوند وکسم. فلقيت عثمان بن عفان. عثمان غنی سره اور زمیلو ش ملکوت مو سره وکو خبر اتر مسره چړلې فعرست علی حفصه ولا پیشکش مو توکو کنه سکالور سره منکاح ولا رشتہ جوړول غوړي کنه نډیره بخاشي. فقلت تل چې ان شئت انكحتك حفصه بنت عمر کا غوړي خپل لور برته پنې کوخ دیر ک. قال غلش سانظر في امري زلاغونه دی باندې سوچ کاون کنه مشوره کوم لک پام پکوم فلبست ليالي سډیر شپې ورځې تیر شولې. فقال مت جواب کیدل چې قد بدالي مو خدا مشوره غلی د ان لا اتزوج يومي هذا سپدغه حاضر ورځو کې د نن سبا دور کې ځنې کوخ کول نه غواړم. بادا يبدو من جوتی دلی تل شي سپدغ ټیم کې ځنې کوخ نه کول غواړم ځکه سپل حال متیراده نشته مجبوریونی به څه خبري وي. حدیث قال عمر سے بی چې فلقیت ابا بکر بیا ابو بکر رضی الله عنه یوار زی ورغله. فقلت متل ان شئت انكحتك حفصه بنت عمر کغوړي خپل صاحب زدی ولا نکاح به سره وکما. فسمت ابو بکر بالکل نه چاپ شو سره د سینې چې خدي او کبات دی فلم يرجع الي شيئا سره رت ساونه لکنه. فكنت عليه اوجد مني على عثمان. دی عثمان غنی نزدی ته زیات غصه شول سیدا اوجد یوجد چشتل شي غصه کیدنی تل شي اوجد على احد منه غصه شول منام والی کلو سره توسلی کای غصه شو. فلبست له درس مربنه تیر شو شپېرې تیر ثم خطبه رسول الله صلی الله علیه وسلم. بیا پیغمبر سندی ته نکاح ولا پیغمبر ولی غلو حبسی په باره کې اندی تیر شي کنه 200 سر 2 داماد 2 سخر او 2 زمون سیدا. ابو بکر صدیق سے عمر سے صد د پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام سخرا جوړیږي کنه سیدا انده شه ابو بکر سے بیا سخر جوړیږي بیا 2 زمون چوک دی علی رضی الله عنه دا کنه یوسمانی غنی سے د زوم دی سیدا 2 زوم او د سخر او څلور وړي خصوصي ملګری یا وګوره ملګری نه بچ جوړي سخر به جوړي ملګری نه به زوم جوړي سیدا. خددی سکلا ابو بکر صاحب تم د شیطه پیشکش وکو فلم ارجع الیک ایس بیا پیغمبر سم ته نکاح ولا پیغمبر لګلو. ثم خطبه رسول الله صلی الله علیه وسلم فانكحتها اياه. بیا پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام ته نکاح کړله. فلقین ابو بکر ستیم بعد مو سره بکر صاحب ملو شلو فقال مت ویل چې لعلك وجدت علی کدیش مغرض ته مو بن ډیر غصه شو وی کلا حين عرست علی حفصه سکله ته مت دی حبسی بی دی نکاح ولا پیشکش کړو. فلم ارجع الیک سره متخبات و نه لګانا کدی چې مو بن څومره غصه شوی ته قلت مثل چې نعم بالکل در باندې غصه شوم. ابو بکر صاحب تخپل عذر بین کو ګوره مو غټین کې ته ځکه سونه لګانا سدی په باری کې مو پیغمبر علی السلام نو ریدلی سی اراده لري دی ته لور سره نکاح کولی کنه کته ته مېلی سزو خدای د ځکه نه کوم پیغمبر علی السلام اراده ندی سره به دی غوله راز جواد شو کنه
او زه نه غواړم چې د پیغمبر اسلام راست شو ته جواد شي. صحیح ده. قال هغه تیل چې ما خپه کېږه فإنه لم یمنعني ان ارجع الیک څه تو ته مو دا جواب نه کو در د دینه زه ځکه مانې شولم فيما عرضت علیه څه کوم پیشکش ته مو ته کړو زه ځکه مانې شم نور څه واجه نه وښی الا انی قد علمت مو ته پاته لګېدلي اوس ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قد ذکرها پیغمبر صلی د هغه وله خبرې کړې وي چې ته یې وارزي که نه. فلم اکن لافشي سر رسول الله صلی الله علیه وسلم ځکه مو نه غوښتو چې د پیغمبر علیه السلام له راز جواد کړم. افشه یفشي افشا منه جوتول. ولو ترکها که پیغمبر اسلام څه پرې ایښي وه ورسته مثال یلی سیرې موخې اراده وه خو پرې مږدوله لقبلتها بالکل بیا قبلوله د نبي بالکل کوله. وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن عدي عن عبد الله بن يزيد سمع أبا مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وګورئ دی پیغمبر علیه السلام نه خبرې واورئ خالقه نفقة الرجل على أهله که یو سړی په خپل کور بچیو باندې ښځې باندې کومه خرچا دو راوړي ورته کومه روزۍ ورته یودی صدقتون دا دې دپاره صدقه شمرل شي دا دې دپاره د ثواب والا شی شمرل شي دا به ثواب ګڼي. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال سمعت عروة بن الزبير يحدث عمر بن عبد العزيز في امارته دا صاحب دی زهري سي سمود عروة بن الزبير نو ورد هغه د عمر بن عبد العزيز ته خبره بینوله دی هغه په دور حکومت کې په امارت معنی دور حکومت اخر المغيرة بن شعبة العصر ای پر کې مغیره بن شعبه سي د مزدګار المنز لاغون نواخ کو خپل ټیم نه وهو امیر الكوفه د کوفه امیر وغټین کې گورنر. فدخل ابو مسعود سے ابرانوتو دی ټیم کې د چوغو عقبه بن عمر الانصاري جد زید بن حسن د زید بن حسن نکو شهد بدر کې شریک شو فقال مخته ویلو چې لقد علمتم وتخافت نزل جبريل علیہ السلام رکوز شو سکم ټیم کې سبای ټیم وکنه ليله الاسراء شي فصلى رسول الله صلی الله علیه وسلم 5 صلوات پنځل منځونه پیغمبر اسلام سره کړي ثم قال شي هکذا امرتو دا شی مو ته حکم شو د المنځ کول چې دغه طریقې سره کو او دا د ټیم ده. كذلك كان بشير بن مسعود يحدثنا به اندسي بشير سے بدا حدیث دی ابو مسعود نه بینولو او د خپل بجان نه. وبي قال حدثنا موسى قال حدثنا ابو عوان عن الاعمش عن ابراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن علقمة بن ابي مسعود عن علقمة عن ابي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام فرمایي آپ علیه السلام ارشاد د الآیتان من آخر سورة البقره سوره بقره ول اخري دو آیتونه د من قرأهما فی لیلة کوم سړی شپې ټیموي کفتاه دا سړي دپاره کافي ګرځي حاجتونه الله فرقوي. قال عبد الرحمن دې فلقيت ابو مسعود صاحب سره ورځ ملاو شوم او یطوف بالبیت بیت الله شریف طواف کول فسألته مونه تاسو کو په حدثنیه دا حدیث را بیان کړلو نو کوم ایتونه څه دی اخر شپې کې یل شي کنه سوره بقره وغیرہ سوره آیت الکرسی سره ملول شي امن الرسول بما انزل الیه دا ایتونه سي دا یل شي. وبه قال حدثنا يحيى قال حدثنا الليث عن عقبة عن ابن شهاب قال اخبرني محمود بن الربيع ان عتبان بن مالك وكان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من شهد بدر من الانصار انه اتى رسول الله صلی الله علیه وسلم نو د عتبان بن مالک سي دا یو صحابي بدر جنگ کې شریک شو انصاری صحابي کنه د پیغمبر اسلام ته روغلو اندای ترجمه شمخته قال حدثنا احمد قال حدثنا عنبسه قال حدثنا يونس قال ابن شهاب دي ثم سألت الحسين بن محمد اذا حسين بن محمد نه متپوسو دا چوک دا وهو احد بني سالم د دې بنو سالم کا سونه نه کاستا وهو من سراتم دی غو سردارونو نه د سرات منه سردار تیل شي مشرته. بیسان حدیث محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك سمود یغنه تاسو کو سره د محمود بن ربيع له حدیث کومه درجه کې څنګه ده فصدقه تصدیق یو کې بالکل صحیح ده. وبي قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شيبان عن الزهري قال اخبرنا عبد الله بن عامر بن ربيعه وكان اكبر بني ادي د عامر بن ربيعه صدا د بنو ادي قبيله ولا مشرق اسو سید اکبر معنا مشر سید عمر رسید تیل شي عمر رسید ابو سره د سیواله کی مختبه سي وكان ابوه شهد بدر مع النبي صلى الله عليه وسلم دی ولا باجان بدر جنگ کې پیغمبر اسلام سره شریکو بدي سن عمر استعمل قدامه بن مزعون على البحرين دو عمر رضی الله عنه د قدامه بن مزعون سے بحرین لکه تستول او مازی بن مشر جوړ کړو
وکنه شهید بدر هغه په بدر کې شریک شو او خال عبد الله بن عمر و حفصه ته دوی چو مامو ده د عبد الله صاحب کنه او د حفصي بیبي شد مامو جوړیږي. وبي قال حدثنا عبد الله بن محمد بن اسماء قال حدثنا جويرية عن مالك عن الزهري ان سالم بن عبد الله خبر سالم سيدا خبر تخير ده قال اخبر رافع بن خديجه رافع بن خديجه ته خبر خير ده عبد الله بن عمر نميږي ان عميه سدي ولا دوړه ترونه سدي ان عميه دی ولا دوړه ترونه کنه یمغه په باره کې خایسو د چوغو ظاهر نه مې دوکانه بل مظهر نه مې د دادی بدر جنگ کې شریک شي او مغه په باره کې خای سو وکانا شهدا بدرن بدر جنگ کې شریک شي اخباره او دغه دوړه ترونه دي ته خبره خیلی وا سن رسول الله صلی الله علیه وسلم نهى عن کراء المزارع س پیغمبر سندینه معنا پر مېلی دا س د پټي به کرایي بنې نه خالای نه بیر کوي دا مخکې مان اورسه به جایز شو. قلت لسالم من سالم سيتوي چې په تکریه کبه کرایي بنې ویر کې په تکریه انت قال نعم ها ان رافعا اكثر على نفسه تاسو یو نه کو په تکریه انت کرایي بنې ویر کې قال نعم ان رافعا اكثر على نفسه سدي په ځون ډیر څه وکړلو اکثر على نفسه دا معنی ده کنه معنی جوات بن اندو جوړیږي خو صحیح معنی دی اکثر علی نفسه معنی دا ده کنه سو دو دی مانس کې پارخ نه کوي مړه کرایا کته اغه شاعر کې څوک دي زما کې نه فائدو شي کنه اغایر کې او کنه غدر کې خدوړو خبره وا جوړیږي س کرایا خاصه کرایا شوله. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن حسين بن عبد الرحمن قال سمعت عبد الله بن شداد بن الهاد الليثي قال رأيت رفاعة بن رافع الانصاري رفاعة سيب مكتل وكان شاهد بدر دا په بدر کې شریک شو بدر جنگ کې وو. وبي قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر يونس عن الزهري عن عروة بن الزبير انه اخبره ان المسور بن مخرمه د مسور بن مخرمه چې دا اخبره دي د خبر ورکړی زبیر ته کنه ورواسی سأن عمرو بن عوف دا عمرو بن عوف چې دا د چوک دا وهو حلیف لبني عامر بن لؤي دا دی بنو عامر بن لؤي وا قبیله د یغور شتادور ملګری جوړ د خلیف دي تل شو خلکو مسرا کې ملګرتي و غیره چلو کې هغه ته حلیف نبیلو خدا د سکا سوس وکانه شهید بدر مع النبي صلی الله علیه وسلم دا بدر جنگ کې پیغمبر علیه السلام سره شریکو د دې چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم بعث ابو عبیده بن الجراح الى البحرين سی پر کې پیغمبر سم ابو عبیده سے بحرین علاقې ته وستولو سیتی بجزیه هغه علاقې نه دو جزیه وروړي اصل کې خبر ده سو خلکو سره پیغمبر سم صلح کړي ستو سره مجنګ نه کو بس جزیه برکوي. وکان رسول الله صلی الله علیه وسلم هو صالح اهل البحرین پیغمبر اسلام انم هجری کې دی بحرین علاقې خلکو سره صلح کړي وا وامر عليهم العلاء ابن الحضرميه علا بن حضرمی سی باغو بنی گورنر جوړ کړو دی چې په قدم ابو عبیده بیمار من البحرین سکل ابو عبیده سی دی بحرین لکن مول روړو کنه فسمعت الانصار بقدوم ابي عبيده نه انصار حضرات دا خبره اوریدل سره ابو عبیده سی خو بحرین رغل ډیر مول بیروړي رسي سلمان زته لوړ شاجي به پاته یا ولګيږي فوا صلاه الفجر مع رسول الله صلی الله علیه وسلم سبیل منځ کې پیغمبر سره دا کا سون شریک شول سیدا وافا یوافی منه شریکی دلی تیل شي فلم من صرف سکل المنزنه پیغمبر علیه السلام فارغ شلو فتعرض له پیغمبر سنت مخ شلو فتبسم رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر سمت نیم خان شو حين رام سکل وای کتو ثم قال ودی اظنکم مخذ خیال د سمیتون تاسو داوري د لسان ابو عبیده قدم بشین ابو عبیده سره وړي دي کنه قل چې اجل یا رسول الله متفاته د دې پر غلیو قال چې په ابشر خوشحال اوسئ زیری حاصل کړئ و امل خو امیدونه ساتئ ما یسرکم سکم شون تاسو بیوارز خوشحال کی دغه امید ساتئ صوبونه و غیره ټیک ته خو خبره ده تکاو فوالله ما الفقر اخشى عليكم د فقر محتاجین زنه ډارګن تاسو ډیر محتاج یو کنه ډیر غریبان خلک غریبانه خیر ده دا به برداشت شي ولکنی اخشى په دې ډیر ډارګن تاسو نه چونه شي ان تبسط علیکم دنیا څه دنیا در باندې ډیر شي کما بوسیتت علی من کان قبلکم لکه څنګه ډیر شي په بنی اسرائیل باندې يهودو باندې پتنافسوها تاسو ورکی شوق شروع کړئ رغبت ورکی شروع کړئ یو مخې به شوق کوي دنیا په لا
کما تنا پسو هلکه څنګه غور کې شو کړو یو مخې دنیا سره وی تعلق و تهلککم تاسو به دنیا هلاک کی کما اهلکتهم لکه څنګه هغه هلاک کړیو تبا کړیو دنیا څخه کله ډیر شي بیا دا سړی خرپوي ګناونه نه کیږي ارچ شو نه کیږي دنیا په ذریعه سره ډیر څه کیږي